नादान जड़किया आलामा बेसदा स्ताद दे दर वाया दवा चेसदा नादान जड़किया आलामा सोशु परेशान वली هیڅ نه هم بارک دیشه تو دواړو اړخونه او شو هغې نیټې له را روان دي د څه شي ستا د واده توحید راغلو که نه ستا کتو لپاره اوس د هغې د مور فون راغلو ته د هغوی ډېره خوښه شوې ما خو له فوره نه وکړه ولې څه مطلب ښه هلک دی خاندان یې ډېر ښه دی ما یې پوره معلومات کړی دی د ناویلو اړو څه ګنجایش نشته خو هغه زما بیخي نه دی خوښمي ولې څه ډېر سنجیده دی زما سنجیده خلک نه خوښمي هېڅ سیریس ویریس نه دی هسې فضول بانې مه جوړوه بس ما ورته وکړه زما تپوس نه بغیر امې یو ځل خو به م رانه تپوس کړی و دا هر څه تاسو ځکه کوئ که نه چې تاسو 3 کاله پهله زه یو هلک سره لیدلی وم هغه هلک خو ماته یاد هم نه دی او که تا ته دی نو ما ته همدغه اډوایس چې ته یې هیر کا پلیز امې داسې مه کوئ ګنې زه واده نه کومه دا څنګه خبرې کوې ته شرمین صرف د واده د نامې نه تا ته ټینشن کېږي نوره هېڅ هم نشته اوس په کلاره کښېنه بیا به یې وروسته ډسکس کوو زه په ارام نه کښېنم امې تاسو پوهېږئ ولې نه زه واده نه کول غواړم چا سره ما انکل ته م ویلي و خو چاته دې ویلي و چاته مې م نو ویلي زه تپوس کوم چاته دې ویلي و انکل ته مې ویلي و امې او هغوی دله څه جواب درکړه تاسو خپله تپوس وکئ که نه انکل نه چا کوي سوې دې خوا وګوره یوه خبره په کولو غوږونو واوره که آینده دې خپله څه مسله زبانه بغیر د بل چا سره ډسکس کړه نو ښه به نه درله پوه شوې پوه شوې हेलो هلو عیسی یو منټ دلته ونه لږ صبر وکړه ویټ شرمین وایا عیسی هغه زما د واده نیټک دی ما ودول غواړي زه نه کومه پلیز هغه اشاره کا زه ورته وایم ستا باره کې ته به زما ملګرتیا کوې که نه او کوم به آی پرامیس زه درځم هغې سره خبرې کولو له ما به پرېږدې خو نه که نه شرم نه شرمین شرم نه زه در روان یم هغې سره خبرې کولو له تا ته لګي چې هغې سره د خبرو کولو څه فایده شته هغه ته جام نه اوري بس هماغه ټیک ته نور ټول غلط دي ما ته لګي چې ما ته هم خبره نه دي کول پکار شرمین تمام خبرې کولو له نه پرېږدې او په خپله م سره خبره نه کوې نو څه به کوې ته واده به وکړې ته هغه سره نه اوبه تختم دا سره ستا کزن به ماله کور کې ځای راکړي او شرمین چې تا څه فیصله مو وکړله نو زه به درنه پشا نه شمه زما صرف تا سره ژوند پکار دی I love you عیسی نه مړې داسې نشم درته ته لږ ځان پوه کړه مړې زه نه غواړم چې خامخا هغې شک شي ها فرمان صاحب بیا به خبرې وکړو څه شو هر څه ټیک دی که نه آخر ته د جینۍ څه مسله ده هغه هلک کې څه بد دي ولې انکار کوي د واده نه تاسو تپوس وکړئ هغې نه
زه خامخا ماشومانو له دومره توجه نه ورکوم او نه د هغې په خبرو. څه وجه به وي؟ همدغه که نه چې د واده د نامې نه یریږي. یار ما خو دې دپاره وی چې د نن دور د نن زمانې جینۍ د هغه چېرته هغه داسې محسوسه نه کړي چې موږ هغې سره زبردستي کول غواړو. زما خیال و چې هغې سره تاسو که د خپلو خیالاتو اظهار ونه کړئ نو ډېر به ښه وي. ما له خو غوسه په دې خبره راځي چې غضنفر پورې ورسېده دا جینۍ. اوس به هغه ټوله خبره خپلې ښځې ته وکړي. همدا به ګڼي که نه چې موږ په زبردستۍ د دې جینۍ واده کوو او د هغه بیګم به دا ګڼي چې بل ځای کې څوک هلک وخت دی، بل ځای کې څه چکر روان دی. همدغه شانې جینکۍ بدنامي شي، بیا رښتې څوک نه راځي. فرمان صاحب څه خو وایې؟ بلکل غلي شوې تاسو. څه خبره وکړم؟ څه ووایم زه؟ تاسو ته خو هر څه پته ده، نو زه څه ووایم؟ ما دا سوچ کولو چې د اتوار له زه تاسو سره لاړه شم. چېرته؟ مور کره دی؟ 10 منټو لپاره سره د مټۍ. مټۍ څنګه؟ د شرمنده کویدن که نه نور د څه. په سره به ته دا م ووایم چې اول د واده د نامې نه ګبراوېده اوس ټیک شوه. یاره دې خبرې څه ضرورت دی؟ یاره چې غضنفر ته صرف دا پته ولګي چې هغه په ټینشن کې هغه له راغلې وه، نور څه خبره نشته. بس تاسو میټایان راوغواړئ 2 ډبې 15 کیلو زر راوغواړئ. یاد به مو یې هېر خو به دنه نه او جی بالکل به مې یاد وي، مخکې رانه هېر شوي دي. زر دننه راشه لږ. او فرمان درغلم چې زه هغې سره اوس هېڅ لاره نشته. که چېرې تاسو یې دلته نه پرېږدئ نو زه به هغه بل خوا بوځمه. یاره ته خو هم کمال کې که یوه جینۍ بېوقفي کوي نو ته هغه پوهې که ته خو الټه هغه انکرج کې. څه یې پوه کم دا چې د هغې مور پلار چېرته واده غواړي هملته واده وکړه. ګوره باجي زه د هغې نه بغیر ژوند نشم تېرولی. ښه ټیک ده یار، کوم هغوی سره خبره؟ په فون به خبره وشي. نو فون به کومه، نور به څه کومه؟ هېڅ فایده نشته. زه میلو شویم د هغې مور سره، ډېره ضدي ښځه ده. او د هغې پلار؟ هغه خو ما ته بلکل د ښځې غلام ښکاري چې د بیګم صاحب په یو پړک به جناب لاس په نامه حاضرېږي او وایي به څه حکم دی زما آقا. دې مطلب دی چې هغه خو بلکل بیا د ښځې غلام دی که نه؟ هسې لعنت دې وي په داسې خاوند چې خپلې ښځې ته عقل نشي ښولی. ما خو ټوبیانه سوچ کولو چې هغه سره خبره وکړم. په زول دی که تاسو هغه ته هر څه وایي نو هغه به درته همدا وایي چې د دې جواب به زما بیګم صاحب درکړي، تاسو د هغې نه تپوس وکړئ. ګورئ باجي زه تاسو ته وایم سیوا د دې نه چې زه هغه د هغه ځای نه روباسم بله هېڅ لار نشته. غلطه درته نه وایم، زما په خپله هم دا طریقه بلکل نه ده خوښه، خو زه آخر څه وکړم؟ ما خو لا دا هم سوچ نه دی کړی چې زما د کور والا به څه ریاکشني. ګوره عیسی مور پلار چې څنګه هم وي که د هغوی لور د کور نه وتښتي نو هغوی ته به څنګه ښکاري. زه هم د یوې لور پلار یم. زما خو وجود زیګ زیګ شي چې داسې خبره وارم. زما لور د بل چا سره مینه کوي خو بیا هم هغه به واده هلته کوي چېرته چې موږ غواړو. So I am really proud of her. زه په هغې ویاړ کوم. لالاجي هغه هم بده جینۍ نه ده، هغه د خپل ژوند فیصلې په خپله کول غواړي او زما په خیال داسې بده خبره نه ده. ګورئ لالاجي رښتیا خبر خو دا ده چې زه صرف د باجي په وینا باندې تاسو سره خبره کومه. ګنې تاسو چې هر څه وایې زه به د هغې ملګرتیا کومه، زه هغه یوازې نشم پرېښودی.
ټیک ته مرضي ده ستا زه څه ویلی شم کومه پورې چې زما د سپورټ تعلق دی نو زه چې څومره کولی شم کوم به درله ټیک ده थैंक यू دا خو ډرم غږېد فرجاز خانه دې ځلې فرمان به یو شرمین هم رانغلل د حیرانتیا خبره ده ستاسو ورسره خبرې شوي نه زما خو خبرې نه دي شوی ورسره او فون هم نه دی راغلی بیا خو ډېره خموکه ده رفت ته سروړی هغه اپا زه ستاسو هغه پیسې سره د مهربانۍ تاسو له واپس درکول غواړم ما خو دا پیسې تاسو له مخکې درکولې د رفت نوکري وشوه نوکري هلو وا دا خو ډېره ښه خبره ده ډېر مبارک شه مامي تھینک یو خو د راحیل خیال به څوک ساتي زه نور څوک خو ډېر ښه ماشوم دی بالکل مې نه تنګوي خو بیا ماما او مو هیڅ نه معرفت ته ویلو د جاب د کولو دپاره او زه تاسو درې وړو باندې فخر کوم ګرانه خو به وي لس مسلې به م راپېښېږي خو د خپل عزت دپاره انسان سم کولی شي ښه دا راته ووایه رفت جاب چېرته کې پرېږدی یې څه داسې خاص جاب خو ورته میلاو شوی نه دی اخوا دېخوا نوکري ده څه به یې ووایو یاره مامو تاسو خو بس اسې بې څه مامي ډسکریج کوئ مامي تاسو د دې خبرې له بالکل هم لیفټ مه ورکوئ بس چې څه کار هم کوئ ښه د زړه نه یې کوئ د ژوند خو همدا مزې دي و شکیله تا خو د موقع نه فایده اوچته کړه او ستا خور ته هم څه داسې کول پکار دي څنګه فردوس ته څه ویل غواړې मिठाई चेरते था خو ګاډي کې ده نو راوړې کنه ها ګوره ما هم تاسو ټولو ته سوري کول غوښتل هغه ماته د شهري په باره کې داسې ویل نو پکار تاسو له څه ویل نو پکار هغه چې فرمان له الله به تاسو سره خبرې نه کولې اوه مای ګاډ تاسو هغه خبره واورېده او راوم رسوله امي تاسو هم څه عجیبه شانتې کوئ نو بچې ما غلط څه ویلي دي ګوره هغه راغلی و که نه هغه غوښتل چې ستا واده شهري سره وشي امي پلیز هغه عاجزان زما دپاره راغلي وو ځکه چې هم ما د شهري سره واده کول غوښتل اټ لیست تاسو ما نه تپوس خو به کړی و پرېږده بچې خبره لا کور کې ده بهر نه ده وتی او زه دا غواړم چې دا خبره په کور پاتې شي بار ونه وځي تاسو فکر مه کوئ غضنفر بی همداسې بی ډېر څه پردي خو نه دی د فکر خبره دا ده چې زبیده د هغې واده کوي او هغې ته دا نه دي معلوم چې د هغې لور د تېرو 6 کالونه بل چا سره مینه کوي زه منمه چې غلطي زما وه خو هغې ته م لږ وګورې که نه هر وخت په تربیت لیکچر لکه د باز په شانتې پې نظر ساتم مینه کول څه ګناه نه ده فردوس خو ما کله ویلي دي چې ګناه ده ما کله ویلي دي ځکه اوس زه دلته رالم ما ووي او تاسو هسې بېڅه په ما معافي وغوښتله مشره خالام څنګه ده هغې ته خو دا هم پته نشته چې د هغې د لور په زړه باندې څه تېرېږي نیابې تاسو خو ما سره خبرې کوئ له بچې زه پکې څه ویلی شم داسې معمولي خبره خو نه ده مطلب هیڅ نشي کېدی ستاسو څه خیال دی غضنفر بی زه حیران په دې خبرې یم چې د زبیدې په شان هوښیاره ښځه د خپلې لور نه څنګه ناخبره ده السلام علیکم الله زبیدې السلام علیکم السلام علیکم ماما اما د شهري د رشتې مټۍ مې روړې ده رشتې پخه شوه مبارک شه تسخر جوړېدو والی ستاسو هم دې ډېر مبارک شي دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده که نه مبارک هم شه
مبارک شه. لورې ډېر د مبارک شه، خو څوک دی هغې؟ رشته دارانو کې دی؟ نه ما تاسو نه به څه پټوم. هغه دراصل د شهري د ډېرې مودو نه یو هلک خوښ و، اوس لویه شوه نو ما سوچ وکړو چې رشته ورکول پکار دی. نو بیا خو به یو بل سره ملاویږي را ملاویږي او ما به ورته وي بلکې په دې کې څه دي؟ ګورې جینکۍ د تره زامنو سره د ترور زامنو سره د خپلو کلاس فیلو سره هم ګرځي را ګرځي چکرې وهي که نه؟ اوس چې د چا سره واده کېږي کو هغه سره ګرځي نو په دې کې څه حرج دی؟ ښه تاسو دا مټۍ واخلئ، زه درنه ورځم بیا به راشم. د خدای په امان. نور به راباندې څونه انتظار کې شرمین؟ همت راکې نشته عیسی. زه به تا سره زبردستي نه کومه، زه به ستا په هره فیصله کې تا سره یم. نو زه درشم؟ زه بار ولاړ یم ستا دپاره. هر څه به ټیک شي که نه عیسی؟ که ټیک نه م شي نو دواړه په شریکه به تېرو. آی لو یو شرمین. ټیک ده، زه درځم. څوک دی هغه هلک؟ څوک دی هغه هلک چې ستا ورسره افیر روان دی؟ ویې ولې نه؟ ټولې دنیا ته پته ده بغیر ستا د دې بېوقوفې مور نه. جی دې دپاره تا واده نه کول غوښته؟ دغه خبره ده که نه؟ او زه لیونی په دې اډو پوه نه شم چې زما لور هم داسې بې لارې کېدی شي. تاسو وکته فرمان صاحب، تاسو ولیدل ستاسو ځان ته څه ویلو والا ښځې په مخ نن دې جینۍ څنګه تورو تپل؟ د 3 کاله نه د هغه لوفر سره دا افیر چلۍ لګیا ده. ما معاف کړې وه، ما برداشت کړې وه هر څه، بیا مې باور وکړو په دې باندې. او اوس څه وایي خلک؟ د 6 کالو راسه ستا افیر روان دی؟ د چا سره؟ دا مغه هلک دی؟ زبیدې فرمان صاحب دا مغه هلک دی. وکته تاسو څنګه ایرې اچولې دي زموږ په سترګو کې؟ مونږ ته وایي چې د سبق شوق مې دی او د سبق په بانې تورې کانې شروع کړي دي. زبیدې لور ده دا زموږ نه، زما لور کله هم داسې نشي کولی. هسپتال والو به څه غلطي کړي، دا زما لور اډو کېدی نشي. امي پلیز دا څه کوم هوای؟ ته هغه ته فون وکړه، اوس ورشه فون ورته وکړه او ورته وایه چې کله به رشته روړي. امي زه داسې خو واده نشم کولی. ولې نشې کولی؟ نور هم ته غواړې چې وشرمېږمه زه؟ ټیک ده، مه کوه واده د هغه سره، خو یاد لره چې زه به ټول عمر ستا واده په بل ځای کې بل چا سره هم ونه کړمه. عیسی چرته وی؟ دومره ناوخته دی کو؟ چرته د شرمین؟ ارانله ولې؟ ما ته نشته پته. نو تا ورته فون ونه کو؟ کړی مې باجي، خو په خبرو کولو کې بند کو. زما په خیال چې مور پې راغلی وي. مور یې؟ د دې مطلب چې وای الله عیسی اوس به څه کېږي؟ I don't know. ما ته اوس دام پته نشته چې زه څه وکړم. د هغې کور ته ورشم یا دلته کښېنم د هغې انتظار وکړم. باجي زه څه وکړم؟ ابو زه هیڅ نشم کولی. زمانه ډېره غټه خطا شوې. څه وکړمه؟ تاسو امي ته وایئ چې هغې چېرته هم خوښۍ زما واده دې وکړي، خو پلیز هغه دې زما نه خفه کېږي نه. نو بچی چېرته چې هغه وایي ته واده وکړه، دا به ټیک وي. دا ټیک نه ده ابو. تاسو نه کتل هغه زما نه څومره خفه ده؟ هغې په سترګو کې څومره نفرت دی ما دپاره.
مانه دا نفرت نه برداشت کیږي ابو. ګوره بچې، غضنفر دا خبره ټولو ته کړې ده. زه خو په دې خبرو نه پوهېږم، خو غضنفر داسې خبره څنګه کولی شي؟ هغه نه تپوس وکم. هغه ډېر پوهه دی، د هرې مسلې حل په یو منټ کې راوباسي. یو خو باجي تاسو ته په هر خبره کې خپل خاوند دریاد شي، هغه به زما مسله څنګه حل کوي؟ د شرمین پلا سره به خبره کوي څه، یا به د هغې لاس زما لاس کې راکړي؟ ګوره شرمین مور دار چاته ووایي چې هغه به ستا واده ستا په خوښه کوي. چې هغه لیدلې خو نه دی که نه ابو. امي ته ووایي چې زما واده توحید سره وکړي، بس چاته به هم پته نه لګي. یاره عادل ته خو به پته ولګي که نه؟ هغه ته لیدلې د هغه هلک سره، ګوره ضد بېکاره دی، څه چې هغه وایي هغه ومنه. الا سو شو تاسو چرته ځئ؟ ما درله مې سور کړی دي. ته خو زه موړې ما چرته روان یې؟ څه وخت به راځئ؟ हेलो शुक्र दे چې تا فون اوچت کو. هر څه ټیک خو دي که نه؟ ستا امي ته خو به پته نه لګېدلې؟ پته خو ورته ولګېده. اوس به څه کېږي؟ هیڅ هم نه. هغې ویل چې ته مونږ کره رشته غوښتوله راشه. څه؟ رشته غوښتوله درتلی شو؟ دا خو دې راباندې غټ زیر وکړو. باجي باجي تر اوسه ناستي؟ جی. تا ته ونه وی چې زه ورسره نه ملاوېږم؟ 3 ځل مې ورته وویل، خو هغې وایي چې ملاوېدو نه بغیر به نه ځم. عجیبه سړی دی، همدغسې راشي کښېني، پته نشته چې څه مسله ده ورته. طبیعت ټیک نه دی ستا؟ همدغه کتوله راغلی وي، اوس تلی شئ. تا سره خبرې کولو نه بغیر زه چرته هم نه ځم. د ټولې دنیا سره په خبرو کولو ستاسو زړه موړ نه شو څه؟ ما ستا په باره کې د چا سره هم خبره نه ده کړې. ما په خپله اورېدلي دي. 3 کاله وړاندې تاسو زما د باور بیړه غرقه کړې وه غضنفر صاحب، او نن زما د لور. زه په دې نه پوهېږم چې آخر تاسو پرابلم د څه نه دی زیات، ما نه که زما د لور نه. شعري ما ته دا دل نه زیاته ګرانه ده. ته زما په خبره یقین ولې نه کې؟ تاسو ته زما د باور څه ضرورت دی غضنفر صاحب؟ ستاسو ښځه شته که نه؟ په هغې باور وکړې. زه نن دلته ځکه راغلم ولې چې ما سره ستا ډېر فکر و. څه چې تا هغه ورځ وکړه هغه بلې څوک هم نشي کولی. هم ستاسو مهرباني ده. څنګه چې تاسو زما ملګرتیا پرېښې وه، هغې راباندې زده کړه وکړه چې څه به هم کوم زه به یې پخپله کومه. په چا باور نه دي ساتل پکار. بس زه د شعري په معصومیت افسوس کوم. زه په دې پوه نه شم چې هغه ستاسو خواله ولې درغه. دنیا کې بل هېڅوک نه و چې زما شکایت یې وله کړې وي. هغه خبره ده چې ته زما نه څومره هم خفه یې، خو زه چرې هم تا له دوکه نشم درکولی. ګوره زبیدې، که په اورېدو او لیدو کې هر څه لګي، ته خبرې چې زه تا سره څه قسمه پرېوتې حرکت نشم کولی. که تاسو په سمه یې نو بیا ما ته ووایئ. زما مور پورې دا خبره چا ورسوله؟
ستاسو ښځې یا ستاسو زوی؟ خدای په امان غضافر صاحب. فرمان د جنې مور پلار رضا شو وای چې د الک مور پلار راولېږي. دومره سخت مور پلار یو منټ کې رضا شو کنه؟ زه هم ډېره حیرانه یم. ما ته لګي چې ضرور به څه ډېره لویه ډرامه شوي، یا خو به جنې د خودکشۍ کوشش کړی یا به پلار پې لاس اوچت کړی. مور خو بیا موري نرمه شوي به یي. داسې ولې ګورئ؟ وایې هیڅ نه، بس ستا سترګې، ستا شونډې، ستا ویښته. خو موږ د ایسه خبرې کوو. ما ته خو یاد نه دي. ما ته هر څه یاد دي. خو وایه که نه تاسو به کله ځئ؟ څه ټایم واخلم هغې نه؟ یاره زه بس څه وکړم چې هلته لاړ شم. هغه مور پلار راغواړه که نه؟ هغې به چېرته ځي تر څو چې ایسه رضا کړي نه وي. او اسیم که هغوی ځي او که نه تاسو ته تلل پکار دي. ولې؟ ځکه چې تاسو کې ډېرې خوبې دي. تاسو د هر چا خوښېږئ او بیا خبرې هم داسې کوئ چې څوک درته اډونه کولی نه شي. او دروغ تعریفونه ځکه کوي چې زه تا سره لاړ شم. خبر یې چې زه دروغ نه ویم. تاسو کله نه دي نوټ کړي ټول خلک ستاسو دونه عزت او صفت کوي. د لویو د وړو د ټولو تاسو خوښ یې، تر دې چې نوکران هم ستاسو کار بغیر د وینا کوي. څه نه څه خو شته دي تاسو کې. او جی څه نه څه به وي، ځکه خو ته ما سره یې. ما ته اوسه پورې یقین نه راځي چې خاله او ترور څنګه رضا شوي. ما ځان سره په بوتلو به هر وخت جګړې وي. د مفتو نوکره چې میلاوي د هغوی ته. خیر پرېږدی د هغوی خبرې. ښه ووایه که نه کوم ورځ ټایم ترې واخلم؟ د کومې ورځې ټایم؟ د شورو خو د جمعې فرمان د زیارت ورځ. زیارت ټیک شو. دا چینی زیاته کړې نه ده شوکې؟ نوره جوړه کړه. سوري. نه اټس آل رایټ. دوشوس امی خیر خدای پریشانه ولی؟ او بچی زه به دې د لاسه پریشانه یم. پته نه لګي چې څه شیز دی چې دنه ختموي. ما ته هم داسې ښکاري. ډېرې ورځې وشوې چې نه سستغې سپورې نه غوسه هېڅ هم نه. هغه ورځ ما اچانک راغه، هغه خو خو شو چې اورېدلې یې څه نه دي. او بچی 2 رکعته نفل مې وکړل، ښه ده چې څه یې وانهورېدل. امي یو آیډیا، د مبارکې په بانه به د هغوی کور ته ورشو. چېرته ځئ؟ مشره پاکره تاسو تم که نه د سرو مچو ګبین ته لاس وړل ډېر شوق دی. څه ضرورت دی؟ پرېږدئ. رفت هغه زما مشره خور ده. نو ما کله ویلي دي چې نه ده؟ ته به د هغې کور ته ځي، بیا به په څه نه څه بانه هغه ستا د مدد کولو کوشش کوي. ایساره بېکې ته ما سره خو هسې یره ده. که هغې ته زما د نوکرۍ پته ولګېده نو څه به کېږي؟ څومره ورځې چې په سکون تېرېږي. پلیز تاسو پرېږدئ که نه چې تېرې شي. تا هغه هلک خو لیدلی دی که نه؟ څوک؟ هم هغه شعري والا. جی
پلیدو کې څنګه دی؟ څنګه چې ټول الکان وي. نه مطلب دنګ دی که چیته؟ سترګې څنګه دي؟ کم رنګ؟ نه نارمل دی. نور زه تاسو ته څه ووایم؟ چې ووینې نو پیژنو خو به که نه؟ څه به وپېژنم امي؟ دا چې دغه هغه هلک دی که نه چې کوم د شعري خوښ دی. د تاسو څنګه خبرې کوئ؟ ته به پوه نه شي. د مشرې اپا که نه دا هر څه بالکل نه دي خوښ چې هلک او جینۍ د یو بل سره ملاویږي. د خوښۍ واده ضرور څه چکر دی. امي تاسو یو کار وکئ. تاسو مشر خالانه په خپله تپوس وکئ. هغه به تاسو ته ووایي چې دا څه چکر دی. عدیل بدتمیزه. او مریم بابو بالکل نه تنګې ښه. مریم پلیز راشه فرجاد واخله. فرمان زه بالکل ټیک لګم که نه؟ بالکل ته ښایسته ښکارې ماشاءالله. ډېره مسکمه لګوه. عیسی دا څه کې تادي کوه. بس درلم 5 منټه. 5 منټه ولې ډېر ښه لګي. بس راځه. څه وشو لږ صبر خو وکړه. فرمان وګورې ورته که نه؟ یاره ښه ښکارې ټیک وایي دا. بس راځه اوس راځه. منګه صرف هغوی کره خبرو رسو نکاح تړلو نه ځو. خبر یم پته ده. ته خو داسې تیارېږې لکه چې موږ ګاډي کې نه په اس باندې ځو. باجي تاسو نه خبر د هغې د مور پلار دومره نخرې دي. زه یم چې ته د انکار کولو څه موقع میلو نه شي. د نه خو څه سوال نشته دی چې را سره دی. زپې لکه زما ډو څه حیثیت نشته. ټول کریډټ خو د لالاجي دی. همداسې ده بس. ښه ما ته کم از کم د جینۍ د مور پلار نومونه خو ته وښیه. که څه خبره کومه نو څنګه به شروع کړم؟ هلو چېرته یې تاسو؟ او زه هغه اکمل کریم. نن د تاش ورځ ده. نو بیا واپس راشه. واپس راشم؟ جی هغه را روان دي که نه شرمین لپاره؟ هسې خو ستاسو ضرورت نشته خو زما بالکل موډ نشته چې زه خپل ټایم د هغوی سره ویسټ کړم. او اسیم اوس شرمین فیصله وکړه نو د مخ ملازي خبره ده. په هغې کې تاسو ماهر یې. که څه مسله وه نو زه به ورسره بیا ګورم. اوکې زه به تاسو ته کپړې راواخلم. راځه. الامی تاسو دروازه کلو راغلی به وای. ما وی توس لویا شوی. پرایویسی به دې پکاري نو ځکه مې نو کوم رالم. هغه بانو پویا کړه ما په هر څه. ټولې تیاریانې به وکړي. ستا بابا هم راتلو والا دی. امی تاسو به ډرایینګ روم ته نه راځئ؟ نه هغه زما په سر کې درد دی. بیا به ورسره چېرته میلاو شم. پاسه شرمین پاسه. زه نه کوم هغه سره واده. هغه منې کوي. زه به نه ځم لاندې. د خپلې کمرې د روان یم. ته چې څه دې خوښه یې کوه. زه به د خوب ټولې ګولې وخورم امي. ولې مازغو دې ودانګل ستاسو ګولې به نه شوي.
ولې زما بې عزتۍ کولو پسې شوي؟ نو زه نور څه وکړم؟ تاسو اډو ما ته ګورئ نه چې ما څه اغوستي دي. تاسو ما سره خبرې هم نه کوئ، په ما غوسه هم نه کوئ. تاسو هغوی منې کوئ. زه بس نه کوم دا واده. راوچت که دا هر څه راوچت که ووایې غونده. زه اډو واده کومه نه. زه ورته اوس فون کومه چې مه راځئ. خبردار که تا فون ته لاس مو لګو نو داسې شړک به درله درکړم چې مازغه به دې په ځای راشي. آخر ته خپل ځان ګڼې څه؟ اول الټه سیده حرکتونه کوي او بیا لکه د ماشومانو جاړي. ته خبر هم یې چې په خاندان کې ما څومره خبرې واورېدې؟ عدیل شان لوښي به مو اوس ماته وایي چې ما ښه نه دي کړي. دغسې لته راکړه ما ته زما د مینې. اوس پته نشي چې څنګه به یې هغه هلک د څنګه خاندان نه دی، څنګه انسان دی او څنګه به دې ټریټ کوي څه پته شته هم درته و که نه؟ بس 2 ګلونه یې درکړه او ته ترې وزارې دي. ټیک ده وکړه د هغه سره واده. زما پیسې دي میلاو به شم د هغې سره. خو که بیا دې هغه ګیلې مانې ماله روډې نو ما نه بد به بل څوک نه یم. چې ما څومره وهئ ومې وهئ امې خو زه به بیا هم تاسو له راځم د هغه ټولې ګیلې به راوړم. لرې شه پرېږده شرمین. په جړا جړا یې ځان له مخ وپړسو. ورشه ووینځه سمه شیشه لګي. You are the best mom. چاپلوسیانې مه کوه. خبر اورې ستاسو کپړې مې پریس کړي. راکړه چې زه یې باندې کړم. خیال سره ویښته مې پکې نن خلي. او دا کله راسې تاسو ډېر ښایسته ښکاري. که تاسو دې سره هغه ګجرې مو اچوئ که نه ډېر ښایسته به ښکاري. چل دې ډېر فرمیشي پروګرام روان دی. تاش لوبې له تللی وی که نه چېرته رومانټیک پکچر خو مو نه کتو؟ یاره نه داسې هېڅ خبره نه ده. ما خو ځکه وی چې تاسو خو کړل چې هغوی سره د ملاقات اراده مخکې نه وه هم کړل ښه مو کړل. ګډ خیر پرېږدی دا خبره. زیات ضروري دا ده چې په کومه طریقه به د هغوی سره خبره کوو. زما په خیال خو چې یو خبره وکړو چې زه خبره کوم نو هغه ټیم تاسو چوپ اوسئ او چې کله تاسو زما خو دا خیال چې تاسو اډو غلی یئ نو ښه به یئ. پرېږده چې زه یې هینډل کړم. تاسو کبي خبرې کوئ. ټیک ده آیل هینډل. بهتره ده څنګه چې بس کم نه کمې خبرې کوئ. اوکې ورشئ ناوخته کېږي تاسو تیار شئ. ښه جي. تاسو کېنئ زه هغوی ته اواز کوم. ښه شکریه. عیسی که هغه وی که نه ډېر ښه به یې هر څه کړي وی. زه خو نه پوهېږم چې څه به ووایم. تا ته یاد دي که نه هغه چې څه ویلي وو؟ ما ته هر څه یاد دي چې ستاسو هغه انټیلیجنټ هغوی څه ویلي وو. بس تاسو به یو کار وکړئ چې څنګه شرمنده شي که نه نو فوراً به د هغوی په سر لاس کېدی چې هغه لږه ستاسو نه متاثره شي او دا خبر وکړي زما د هغه انټیلیجنټ هغوی په شان. اول د هغه په شان خو شه.
ګوره تاسو به زما دا قرباني نه ضایع کوئ. زه واده کوم چې د منیلم او فرجاد چرته نه پرېږدم. چرته به نه پرېږدی؟ شرمین زر ښکته راشه. څه وشو امي؟ ستا پلار دویم واده کړی دی. خبرې د چا سره؟ ستا کېدونکي اندرور سره. नादान जड़गी